بسم الله الرحمن الرحیم. الیکشن شو او ټولو پی ټی آی چې سپورټرز دي ورکرز دي ای ته مبارکباد ورکوم. او څه خبرې مې چې په دې باندې خپل چې کوم فیسبوک ملګري دي دا آګاه کوم. پرون الیکشن کې عمران خان 15 سیټونه وګټلو، خاص کر دا 100 سیټونو ډېر زیات امپورټنټ وو، خاص کر د ایمل ولی دا ایمل ولی دا په دې باندې چې ایمل ولی ډېره بده خوله خوځوله او نو خو زمونږ سره څه دغه نشته، خو لکه کم از کم دومره غلطه خوله نه دي ښودل پکار، په دې زمونږ ته لږ خفګان و. بل ملا قاسم صاحب و، قاسم صاحب خو مونږ پخپله اوس هم بد نه وایو، مخکې مو هم بد نه دی ویلي، بلکې زمونږ لیډر مونږ منع کړي یو په داسې قسم خبرو نه. خو د پښتو قانون دا دی چې څوک عزت درکړي نو عزت پهله ورکړې. عمران خان چې بل ورځ رای تا لپاره ډېر پازیټیو خبرې د قاسم صاحب په حق کې وکړلې، خو بیا هم د هغې نه پس هغه یو خپل میسج ریکارډ کو خپل طالبانو ته، استادانو، تعلیمانو ته، او په هغې کې هغه دا خبره وکړه چې دا عمراني فتنه ده. نو بس په هغې د وجې بیا زمونږ ډېر زیات د الله پاک نوم دعا او یقین وکړه څه ټایم رزلټ راوتو، هغه ټایم په جانماز ناست وم او دواګانې مې کولې. او خو دا الیکشن چې اهمیت داسې دی چې په دې هر سړي ته پته وه چې دې الیکشن کې نه عمران خان دغه ته نه ځي، کوم اسمبلي ته نه ځي، بیا هم خلکو عمران خان پاس کو، او چې کوم امپورټنټ حکومت دی او هغه یې ریجیکټ کو. او دا خلک مخکې راغلي په دې باندې چې د ګراني نه اوس دومره ګراني شوله، خو لکه دا خلک خاموشه دي. او په لکونو ته دې مخکې چې دې نه 2018 کې کوم الیکشن شوی نو دې د لاکونو نه پاسه په لکه مشترکه طور باندې پیپل پارټي، نون لیګ او جی وی آی دې چې څومره ووټ اخیستی وو نو په لکونو کې اخیستی وو، مطلب د لاک د پاسه اخیستی وو، عمران خان دې ته یې کم اخیستی وو. نو دې چې کوم خلکې دغه کړی وي نو دا عمران خان دا خلکې چې کوم دې ایکسپټ کړی وي ته دې دا استفاګانې، نو دا حلقې پی ډي ایم والا ته ښکارېدلې چې کومې مطلب دی کې د عمران خان دغه کمزورې او مخالف پارټۍ والا ډېر زیات سټرانګ و، نو دا هغه پارټۍ وې. انشاءالله تعالی عمران خان به اوس راځي او په بھرپور دغه سره به راځي، قوت سره به راځي، او انشاءالله تعالی چې 80% سیټونه به انشاءالله خامخا اخلي، الله پاک نم دا امید دی. خو خبره ضروري پکې دا ده چې تکبر نه دی پکار، د چا باره کې غلط خبرې نه دی کول پکار چې عمراني فتنه ده دا دي. او ایمل ولی دومره تکبر کو چې دغه نه مخکې هغه وی چې زه به دا ګند مطلب پی ټي آی والا یادول عمران خان چې دا به په تابوت کې بندومه او میهونه پې وخمه. نو په دې کې زوم رالم او دې کې ډېر ښه خلک راغی په یو میسج کې. خو برحال ټول ملګرو ته مبارکباد ورکوم، او چې څومره مو جی وی آی والا دي، این پی والا دي، نور ملګري دي، پی ډي ایم والا، هغې لږ سوچ پکار دی چې دا خلک مخکې راغلي د مهنګایۍ په دغه باندې، اوس مهنګایي څومره ده، هر انسان ته څومره تکلیف دی، نو په دې باندې سوچ و فکر پکار دی.